اذان په وخت باندې خبرې کولو سره سړی ایمان اخر وخت کې اخیستلای کېږي. اذان چې کېږي خبرې کولو په وخت، او یو چې اودس کوي سړی، اوداسه په وخت باندې کم سړی چې خبرې کوي نو په اخر وخت کې د اخیره خاتمه چې دی دا کوي، امکان دی چې دا به په ایمان ونه شي. نو کوشش کوئ دا دوه شیزونه چې دي، اذان چې کېږي اذان جواب ورکوئ، او چې اودس کوئ اوداسه په وخت باندې دنیاوي خبرې مه کوئ، ذکر و اذکار کوئ. دویم فرمای من زار قبری وجبت له شفاعتی، څوک چې زما مزار خواته راغی زما زیارت یې وکړو دته به زما شفاعت نصیب شي. فرمای دلته دوه خبرې دي، یو خو د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم شفاعت دا به ملاویږي د سړي ته، چې څوک محبوب خواته راغی دته به محبوب کریم شفاعت نصیب کیږي. او فرمایي بله خوشخبری په دې کې څه دی؟ فرمایي چې محبوب فرمایي ما د دې پاره شفاعت کول په ما باندې لازم دی. فرمایي دینه مشهوره خبر داده، دینه یوه خوشخبری خبر داده چې الله به دغه سړي څومره ګناهګار ولې نه وي، رب کریم به د اخیره خاتمه په ایمان باندې فرمایي. نو الله رب کریم دے مونږ ته هم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغا وطن وخائی، محشر میں حساب آہ میں دے ہی نہیں سکوں گا، رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھکانا. فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت میں بھی ہوں غلام آپ کا مجھ کو نہ بھولانا. فرما کے شفاعت میری اے شافع محشر دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما عزت مندو قدر مندو تاسو واوریدو چې محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چې دغ سړي د پاره زما شفاعت لازم شلو. اوس راځئ تاسو واورئ زمونږ بزرگان دین، زمونږ نیکانو هغوی سیرت څنګه و، هغوی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په عشق و محبت کې څنګه د عشق و محبت جامونه څکلي و. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فرمایل من جاءنی زائرا، سوک چې زما زیارت ته پاره حاضر شو، لا تعمله حاجتا الا زیارتی، او د التزر اخیستلو د پاره نه وی راغلی. لکه زمون خلکو کې دا خبر مشهور چې یاره الته سعودي کې بیا زر ارزان وي، مخکې به خلکو اخیستل. نو ګورې دا هم چې څوک حج ته لاړ شي په نیت کې بګاړ راځي نه. محبوب فرمای حج ته راغی خو بل څه حاجت نشته الا زارنی، مگر ما زیارت ته را روان دی، بل څه مطلب نشته دی. فرمایی کان حقا علی ان اکون له شفیعا یوم القیامه او کما قال علیہ السلام. فرمائی په ما باندې حق تے، په ما باندې حق تے. نبی علیہ السلام فرمائی په ما باندې حق تے چې په ورځ د محشر به زه د امتی شفاعت کوم. الله دې وکړي چې مونږ ته د حج موقع ملاو شي، الله دې وکړي چې مونږ ته د عمرې سعادت ملاو شي. ګوره دا ډېره غټ سعادت دی، غټ سعادت دی. نن خلک لګیا دي کاروبارونه چمکاو کوي، نن خلک لګیا دي خپل کورونه جوړوي، نن خلک لګیا دي مقصد دا ده د دنیا آبادکاری کې، خو دنیا آبادکاری پته نه لګي. ما عزت مندو خو بس دا یو آبادکاری ده چې څوک صرف او صرف محبوب زیارت ته پاره خالص لاړ شي چې یا رب بل مې څه مقصد نشته دی، زه صرف او صرف چې راغلی یم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت ته پاره راغلی. په یو روایت کې راځي کانا فی جواری یوم القیامه، فرمایی دا سړی با په ورځ د محشر جوار رحمت کې وي، دا سړی با پر رحمت کې زما گوانډي وي.